بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ابو بصير د شپږم والا صحابي د هغه سما شپږم والا دغه آیت متعلق مونږه پښتنه وکړه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دی آیه سمره ده دغه آیه کې فرمایش کوي سوي خپل احبار او رهبان او کوم راهبان او کوم احباریون او هغه ارباب وګرځول ځان ته خدایان وګرځول من دون الله خدای نه علاوه. یعنی نعوذ بالله آیات ظاهر کې دسه ای کوم رهبانیان او احباریون سکومو هغه ځان ته خدایان وګرځول د قوم موسی و د عیسی علیه السلام قوم خدای پریخللو، در حالی که موسی پیغمبر قوم د عیسی پیغمبر قوم خپل کوم علمای و راهبان سغوی ته یا احبار هغوی ته خدایانو نه ویله. پس ظاهر آیات ویلی دا شده، ظاهر آیه که د قرآن یهی څه نه خدایان ارباب ځان ته وګرځول من دون الله خدای پریخلو. ایسه دینه څه مقصد ده؟ مراد ابو بصیر دا تشبیه مولانا پښتنه وکي سو آیا حقیقت کې قوم موسی و قوم عیسی علیهم السلام هغوی د خپل علماو یا د خپل مرشدانو یا د خپل کوم مشرانو هغوی عبادت کولو سو خدای هغوی ته ارباب نه ویلی دي، سو هغوی نه اربابان جوړ کړل. مولا ته فرمایش کوي څه فقال اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم. ما خدای باندې قسم دې چې هغوی کوم راهبان وو، کوم علمای وو، کوم مشران وو د قوم مشران، هغوی خپل قوم ولا خپل عبادت ته دعوت نه کړل چې مو عبادت کوئ. ولو دعوهم ما اجابوهم، کچیر هغوی اردوات کړي وای هم دی هغوی عبادت نه کولو، انکار کولو، یعنی دوره شعور ورکی و هغوی کې هغوی د کوم علمای وو کچیر دوی ورته ویلي چې مو عبادت کوئ خدای پرېږدوئ قبلولی نه. خو بیا ویلي خدای ورته ویلي دي څه هغوی نه خدایان جوړ کړل، هغوی نه اربابان جوړ کړل، خدای پرېخللو. ولكن مولای ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا. هغوی کوم راهبان او هغوی ته حلال حرام وګرځول، حرام یو ته حلال وګرځول. فعبدوهم من حيث لا يشعرون. اقام یا چونکه یقام ملت هغه عامت الناس سکوم دی، عام خالق سکوم دی، هغه خو په دغه نه پیږي کچیر یو عالم متوي څه پلانکای شی حلال دی غي حلال غني، کوي څه دا حرام دی غوي حرام غني. نن سبا دور کې هم کچیر یو کاسته هغه عالم دی، هغه استاد دی، هغه پروفیسور دی، هغه مرشد دی، هغه پیر دی، هغه چوک ویل نه دی، خو کچیر قوم دی پیروي کوي، یو ملت یو گروه هغه سی ورپسې دی، دغه مشر دغه پیر دا مرشد دا عالم دا استاد دا پروفیسور دا چوک ویل نه دی، خو ځان ته یو ټولنه ارجامه کړه دی، هغوی ته د دین ولا خبرې کوي. دغه کس ځان عالم غني، ځان پوی غني، ځان وخيار غني، ځان د خدای ولی غني، دا څه وته ای اقام یا مغامنی. مثلا که وسیم سارنی امامای خیده سی و ځای ته لاړم څه خلک خپل څه پوی دین نه لري، اما سارنی اماما کسی خود څه وته یم هغوی به یې دا ټیک دی که نه علم ده دین نه پوی ده. اوس که زه هغوی ته د خدای حلال حرام وګرځوم، د خدای دین کې کوم حرام دي هغه ور باندې حلال وګرځوم، داسې وایه چې هغوی ما عبادت وکړو و زه یې ځان ته خدای وګرځولم. و داسې صورت کې چې من حیث لا یشعرون هغوی سره یعنی
حس به هم نکی سمو خدای پریخلو اندی عبادت میشو کړل. د قوم موسی کوم علماء راهبین یا رهبانیون یا څه کوم احبار وو هغوی اندشه وکړل خپل قوم سره. د خدای حلال وته حرام وګرځول، د خدای حرام وته حلال وګرځول، د سوای څخه خپل ځانونه یې ورته خدایان جوړ کړل. اگر چې ظاهر کې هغوی دا شی نه وته ویله، که ویلي وای وته هغوی نه قبلوله. یو بل روایت کې داسې وایي عند ابي بصير مولانا پښتنه کوي في قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. څه مراد ده؟ مولا دې والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم. روژې المنځونه مغوی پر نه کول، ځان ته دغه علما دغه احبار او رهبانیون څه کوم دي دای ځان ته قبله نه وي ګرځولي. اندوی طرف ته دوی کوم طرف ته وای مغه طرف ته به مثال سجده کولی نه دا شی نه وکړي. اگر چې نن سبا امام تاسو دور کې هم دا شی کسان شته څنګه ځنه کسانو ته سجده کوي، تعظیمی سجده هغه بهر هغه بل خبره ده. خب امام یی هغوی ته المنزونه روژې نه کول، قبله مغوی نه وګرځولي، ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم. هغوی وته حلال حرام وګرځول، حرام وته حلال وګرځول، اتباع شروع کړه، مغوی پر پسې روان شول، د سوای سم مغوی ځان ته خدایان وګرځول. بس نن سبا دور کې هم که یو کاست هغه ته حلال الهی حرام ګرځوي، حرام الهی در باندې حلال کوي، د سوای څخه د مغه عبادت کوي. ونن سبا دور کې اتمام حجت شوه د اټول باندې هیڅوک نشي ویلې چې خدایا قیامت ورځ به ته وایي چې خدایا ما ته پاتې نه زه پلنکی گمراه کړم. خدای به ته وایي چې آیا تا ته د ما دین حق نه ورسېدلی، ما دین وینا ته نه ورسېدلی. نن سبا دور کې هیڅوک هم حتی هغه کس چې هغه جاهل دی پړهی لیکای نشي کوي هغه هم اتمام حجت شوی دی. ځکه چې نن سبا کوم یو موضوع ته خایي سوشل میډیا نه ډاکه ده، یوټیوب نه ته کوم یو موضوع خایي علماء هغه موضوع باندې خبرې کړې دي، کوم زبان کې ته خایي هغه زبان کې ور باندې خبرې کړې دي. ته یو شرعي مسله پیښ شي ته چاته وای نیټ نسارچ کی دنیا علماء بیانات ترسي هغه باندې خبرې کړې دي. لہذا حق اټول تر رسیدل دی، دین وینا اټول تر رسیدل دی. هیڅ کله یو کس دا نشي ویلی چې خدای ما څه پلانکی خبره منله خو مغه پوی و زه نه وم پوی زه یې ګمراه کړلم. نه، ته دین کې دیندارو خلکو نه پوښتنه وکړه، اهل دین نه پوښتنه وکړه. بلکې زه به داسې وایم چې قرآن یې څه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل ذکر نه پوښتنه وکړه څه کاتر چاته تا علم نه وي. اهل بیت علیهم السلام نه پوښتنه وکړه، و اهل بیت علیهم السلام کلام مو سره کتابو کې ډاک دي. اهل بیت علیه السلام کلام نه موسی کتابونه ډاک دي. ته خپله نشي پړوای چاته وایه یا که څوک ته یوه خبره وکړي دلیل ته نه وغواړه دا خبره کوم ځای کې لیکلې ده. که دلیل یې در کړلو چې دا خبره اهل بیت علیهم السلام کلام کې ده وی منه و الا مای منه. که گمراه شي قیامت کې د سزا خپله ده. اچھا څه گمراه کړی هغه به ته بیا چې ته لټوي قیامت کې کاروا د نیولي هغه به ته یې څه بابا د قرآن خبرې زه نه یم، قرآن یې څه قیامت کې به جهنم کې څه کوم جهنمیان دي یو بل باندې به لګیا وي، کوم څه پیروکار دي هغه به خپل پیر و مرشد سې ساري چې خدای مو دغه ګمراه کړی پیر و مرشد به هغوی ته مثال لګتې ورکوي زه بابا تاسو ما څه ویلي نه زه خپله ور کې داسې ځم، زه خپل ځان نه شغل ساتم تاسو به څه خلاص کوم. که یو ګمراه عالم دی هغه به خپلو پیروکار ته یي څه خپل کار کوي هغه به هر نشي څه تا مو ګمراه کړي ته عالم وې تا مو ګمراه کړي زه خپله ګیر یم خپل ځان را شغل ساتم تاسو به کوم ځای کې خلاص کوم. لهذا اندغه دنیا کې پکار د انسان انتخاب وکي و دا روایاتو کې شته. ما چې ته مخکې یوه کلیپ کې خبرې کړې وي چې انسان نستی په څه دی پکار د چا سره وکي.
چانه علم ور واخلي هغه کې خپل صفات یا اهل بیت الاسلام خیلی دي تاسو مراجعه کوئ شو هغه کلیپ تاسو چې توکسوي ما چې مخکې کلیپ کې خبرې کړې انسان چا سکینی پاسي چا سره نشست و برخاست وکي چانه علم ور واخلي هغه صفات ورکیو علم تنار واخلن نستای په صدای وسکوا وسکینا هغه ځان ته بیا مثال خپل ولی خپل مرشد خپل راهنما وګرځوا ځکه ست خدای ته رسوي کچېر هغه صفات ورکینه هغه گمراه ته ځان ته نه وغړوه و الا تا هم گمراه کوي